شو او په دې اگست کې په 2024 کې بنگلاديش موږ ته بیا واپس ملاو شو. لکه دا هغه وکنه چې نو هغه وایي چې نظریه پاکستان हमने किस में डबो दिया है खलीज बंगाल में कना नो को इंदिरा गांधी वो ژوند وي نو موږ به ته ویلو چې आओ देखो वो जो आपने डबो दिया था वो दोबारा सरफेस पर आ गया. नो पर नज़रिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के दा फ़र्क थे कि पाकिस्तान टूट सकता है, नज़रिए पाकिस्तान नहीं टूट सकती. को फ़र्ज़ का दाखिला कि न कि जो बल सोक बे की नो अल्लाह ताला जो कल मुंग तदा राको उस तरह से पूरे मुंग वाई दा पाकिस्तान दे दा 14 अगस्त दे दा दी ज़मुंग वरज़ मनाऊ दा अल्लाह ताला यो नेमत दे दा दे पारे च पदे के बाद अल्लाह दिन नाफिज़ कीगी क़यामत ब खुदा पाक अल रावली च द खुदा दिन नाफिज़ च रसूलुल्लाह सल्लम दे तरफ ते इशारा करे वा च द खुरासान ना द मशरिक़ न ब फौजू नाराज़ी अगम मुंग दा उम्मीद को वसुम दारे च पदे हालत के द दे वजन दा यो नेमत दे दे नेमत द बचकवलो द पारा ما تعالی پکار دی کفر کې ګیلی دي زمونږه موږ قرارداد مقاصد ته عمل پینې کیږي 1971 والا معین دی خو عمل پینې کیږي نو ولې به عمل کیږي وی موسی علی السلام ګوره پیغمبرو اقوم سره اسوره او نچېلا خلقو اچېلا خلق د فرعون نه تخلاص کړي ا د ډوبېدون دل تخلاص کړل اچ سغواړي او ته کیږي وی ډوډۍ وی مناو سلوا وی وبو وی سشه دی هغه دولس دغه دولس چینه وی ګرمي ده وی وریاس نو بیا سوي دوره غیر تربیته چې یا موسی اجعل لنا الها الها كما لهم الها نو چې د موسی شاګردان موسی ته دا وای نو کو د قائد اعظم شاګردان قائد اعظم ته دا وای چې موږ له خلک مغرب دغه پکار څنګه چې دغه دا چل کړي ایوب خان 58 کې راغلی وکنه نو په 47 58 کې څه خو نه خلاص کاله پس نو غلاړ شو وی تhank you امریکا جو هغه الها امریکا وګرځولا دا غیر د خدا مونږ به مایوس کیږو نه د الله تعالی لوی شان دی الله تعالی په دې باندې زمونږ اخرکار مونږ له فتح راکې او فتح په 10 مې باندې راکړه چې څنګه مونږ وکړو نو مونږ دا تمه نه وکنه چې په 10 مې به تعالی خدای پته درکړي او ستا فوج چې مونږ هغه ته سیکولر فوج وي ستا فوج چې هغه ته مونږ د امریکای فوج دی هغه فوج له خدای دا توفیق ورکو چې هغه بنیاني مرصوص وکړو نو دا ستاره پاره یو دغه شو اوس زما ستا چې د ذمہواری دا چې د پاکستان قدر بکې د پاکستان قدر به الو کېږي چې رسۍ مضبوطه کې رسۍ ته نصب العين وي نصب العين سره اسانه خبره ده چې د عدل نظام راشي د ظلم په نظام په ځای باندې د عدل نظام راشي صحابي سو ویلو رستم چې وته وي الکه سره راغلی وي سره راغلی ډوډۍ غواړي کو په دغه غواړي د صوت قالین غواړي چې در کو دله کو پیسې غواړي هغه وته وي لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد دا زموږ د ټولو ناره ده چې انصاف راشي او د دې انصاف دراوستو لپاره ما تعالی پکار دي چې یو طریقې کار اپناو کو هغه طریقې کار سټانډرډ ده نمبر 1 زموږ رزق ته حلالي زمونږ د آمدنۍ ذرایع د حلالي نمبر 2 زمونږ د هر شي حفاظت حفظ نسل د نسل حفاظت به الو کیږي چې په زنا پابندي لکه دا ستا بچی دی ستا بچی نه دی دا خوالو پته لګي چې دا یو سړي خزي خو چې کله د چکلو نظامي نو حفظ نسل خو به بیا نشي کېده نو حفظ عقل بالو کیږي چې نشي نه چې کله یو سړی شراب بر سره امس کی او ټوله پیمیانی نو دا غو عقل بسي نو حفظ عقل په باندې ته سوچ وکې او حفظ دین چې دین د نسوک وانلی وی دین را نسوکالی وی زره ته هم کنه چې په دین پسې سره کوششونه شروع دي یو وس داشته تاسو به حیران شئ په سوشل میډیا باندې چې د دین د پاره کم کار شوی دی ربري خوښ شي چې په سوشل میډیا هر قسم له تصویر ته جوړولای شي بربند تصویر جوړ کی کمیس پرتګي نه مخه تا شاته اخکاری په منځي ودري دا ستاره دین خلاف موز بی عزتی کوي بیا په دې شاته طرفه په مخه طرف ان د وړو بولو په ځای د لوی بولو په ځای ولا الله او د رسول الله نوم ولیکي دا شوی دی وسو په دې باندې بیا د ټول نه خفغان خبره ده چې فکرمن خلق په دې عدالت تلاړ او 18 دن مسلسل د په حق کې دغه کسانو دا اف ای دور نرتوب کړي دي چې 700 کسان کدی نیولې دي پاغي ثابته کړي دا غو په حق کې چې کوم وکیلان خبري کوي هغه 18 دن مسلسل دلایل ورکړل اوس د دې خلاف چې به کوم خبري کوي نو جج وي چې زنور خبري نه ورما کمیشن جوړو کمیشن دې ته چې د فقره خبره مطلب دا چې جج سه بوم په دې نه خپکیږي
نو د دې د ذمہواری د چا ده وی الله تعالی شریفوں کا فوج نہیں مانگتا چې تا تسبیح په لاس کې نیولې او سار دلته اشراق وکړو او د سار د مانځنه پد د اشراق پورې ناس وي اسپینې جامې د غوڅري هغه ځای کې یو بوډۍ یو سړی را اشاره کړی دا بیزتی کوي ته یاره ما جامې ښه کیږي استا په ځای خو هغه جوارګر او هغه بیکاره سړی چې هغه دلته غوتې دی او دلته یې سړي مونډري دي او هغه ورمنډې کړي او هغه ته خزه خلاص کړه نو ته نر کیږي بے غیرت خلق او د الله خوښ نه ځکه چې الله رسول الله ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه جبرئیل ته راغی جبرئیل ته رسول الله سوی الله ته سوی ان اقلب علیه وعلیهم مخکې په دې د اوس باندې الټا کا ځکه لم یتمغر وجهه د د په مخوم د ګناه کیږي ظلم کیږي د دې په اړه پروا نشته نو پروا بلره اکټیو کیږي با اکټیو پارت په دې کې اخلي او د قانون تخت به خپل کارونه کې ولی ستاره پاره یو بل شعر روان دي الله د دې دین حفاظت په دریو طریقو کړي چې دای د ذهن ونوزي یو سره ان نحن نزلنا ذکر بل سرتا سوای هغه ما حفاظت اغسته دویم حدیث ته چې د هر سل کاله پس خدای پاک یو مجدد پیدا کړي ان الله يبعث في هذه الامه في راس كل 100 عام يجدد هذا الدين نو هغه کوي هغه کو مودودی را پیدا کړي ک علامه اقبال را پیدا کړي ک مولانا الیاس را پیدا کړي کو مجدد الفسانی پیدا کړي هغه سره خزانه کمی نه دي هغه به اوس هم را پیدا کړي چرته به یو منور حسن را پیدا کړي دغه هغه کوي ارسا او کال پس هغه دې ته نه ګوري چې خلق به غیرت دی نو لکه دا مجدد دی نه مجدد برازي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلو لا یزال طائفه من امتی قائما علی په دین باندې بکلک ولاړی زما یو امت یو زما د امت یو قافله بخامخای نو موږ ته امید دی چې دې وي خو کو فرض کې ابراهیم کاټ کې سلمان ستانه لاړ جامع ازهر والدانه تللی دي جامع ازهر والا اوس یو فیصله دا کړی دا چې کو فرض کا اوس ګور تجدد تا کو فرض کې یو خزی او هغه باندې غسل فرضي او هغه میک اپ خرابيږي نو خیر دی به سر دینینځي په دې مسه کوي خیر دی به سر دینینځي په دې مسه کوي دا ستا الته کې دا حال دی نو د دې مقابله په علمی سطح باندې کې او د دې بل مقابله په دې سطح باندې کې نو دیو جنوي چې کو فرض کته يهوديانو بخپل شي نو ته په الحمد کې سوې غیر غیر ستا سوې چې خومه ولا دوالین یو خدا شو نو بل دا چې ته بیا سوې ابراهیم کاټ سره د سې دین چې موږ ټول یوي نو ته سوې ان الدین اسلام نو کو دا خبره دی عمر نه نیم قران نه به انکار کوي بل سو وي ته ابراهیم په يهوديانو کې یا په نصر کې نو قران سي ماکان ابراهیم الا نصرانيه نو دله بم په پرزول ورځي نو ته وای چې ابراهیم دا غوم خپل او زمو خپل نو الله سو ان ابراهیم ان اولى الناس بابراهیم للذين اتبعوه وهذا النبي نه خو چې دین نه خپل دی خپل دی نو دته بیا تیارېږي نو وس چې تبا اسرائیل تسلیم کې وي ته خبره په 67 کې بن ګوریان سویلو हमारा اصل دشمن پاکستان ہے وس نتنیاهو سوی وی دا سشهر پاکستان کې اټمی دانت نکالنا हमारा مقصد ہے ناره پسیم ګرځي ادیره پسیم ګرځي نو دیو یره ماته به الرټ یو چرته بم د خپل خبره پریدونه اس پاکستان قیمتي دی پاکستان د مدینه طیبه نه پس بل قیمتي زمکه ده په دې کې بشریت خدای راولي چې شریعت پکې راشي دی نه پس به بیا قیامت راځي دا خدای پاک د دې لپاره سلیکټ کړي خو چا په لاس راولي نو کوته بیکاره شو چې په بل چا به راس راولي ځکه چې کله دغه شو د مغولو اخیری بادشاه سو بادشاه بادر شاه ظفر نو هغه ډېر خولي شعرونه وي نو هغه یو شعر هغه چې بچي وي چې دا واقعیت چې شوی نو هغه بیا په دغه کې بادشاه ظفر چې دی هغه ټول ټبرې ولا په 1857 نه پس شو کنه او 1862 د په 1862 په 1817 یا 1858 په 1857 کې دا وشو په 58 کې هغه څه چلو کو ټول واړې ول وجدل بادر شاه ظفر چرته بوله هغه ته وزه ته سوې هغه ملته دغه وته خو نه وي ها رنگون خوون اوس رنگون شته دا ها خیانګون دي نو رنگون ته ولېګو آلته د ګیرج کې بیا وساو داغو ګیرجو اپ 1862 کې دا غزن کدن شو هغه دغه شعر ډېر مزه لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں
دا حل و نو دا حل هلته زه کو چې کله ځنکدن شو او خرړالی شروع کو نو دا مزدوران نه دا نوکران دا ډېر وفاداري د بادشاهانو دا بیا ډېر وفاداري دي ته په دغه وخت کې بادشاه ښکاري نو کومه وینځه چې ورسره تلې وه د دې ځای نه دلته وله خدمت کړی و هلته هغې به ورته شا وې نو هغې وایي چې منډې کړي دي په ګورنر صاحب پسې وی ګورنر زنانه خو زړوري په ګورنر صاحب پسې ننوتلی وی د شاه ساه خراب شو هغه وی زه مې سپیله منګس کوم ویښته چې دې نه وزګار شم بیا بدرشاه چې راغی بادرشاه مړو بادرشاه ظفر چې څنګه مرګ ودی سو بیا زمونږ وي ځکه الله تعالی لا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم د پاکستان به قدر کو پاکستان به الو بچ کیږي چې نظریه پاکستانی ځکه دا ردی رسۍ ده دا ردی داګه ده د دې نه بغیر نه بچ کیږي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین